د دې هارون الرشید بادشاه په زمانه کې یو نیک سړی تېر شوی دی مجذوب و. مجذوب دا و چې چا به پرې دخل نه لري، په لاره به روان و، خو ډېر بزرګ و ولي الله و. بهلول نوم یې و، بهلول. قصې به یې تاسو اورېدلې. د دنیا په کارونو کې خلکو به بهلول لیونی دی، مجنون دی، او دومره هوښیار و چې ولي الله د زمانې و. د الله تعالی عبادت کوه او روژې نیسه. یو ځل دا صحرا ته کبار ته راوتی دی او ذکر و فکر کوي د الله تعالی نو چې سړی ذکر او فکر کې مشغول نو اکثر په دې ځمکه کرښې ورسره راکاږي، ځمکه باندې کرښې راکاږي. نو لږ په ځمکه داسې څه کوټګۍ موټګۍ هم جوړوي، کرښې هم راکاږي او الله تعالی ذکر فکر کې مشغول دي. رومان الرشید او زبیده د هغه ښځه ورېږده، مینه یې ورسره تر لورې هم وه. زبیده دا ډېره نیکه بیبي وه. دا د دې زمانې زموږ د بادشاهانو د ښځو په شانتې نه وه چې سرتور سر ګرځي او په دغه باندې څه ورته ویل کېږي، په چترو د سړو سره را دانګي د جدونو نه. داسې نه وه، نیکه ښځه وه. دومره نیکه وه چې د یو نهر جوړ کړی و، هغې ته به یې نهر زبیده وې. ټولې مکې مکرمې ته او منا ته او عرفات ته یې د هغې نه اوبه ورکړې وې. او چې کله به دا حج له راتله نو اوښان به د اشرفونو د درهمو نه ډک راوړل، او دا ټول مال به په حاجیانو باندې، په مسکینانو، په فقیرانو، په مکه شریفه او په مدینه شریفه کې خیرات کوو. دومره نیکه وه چې مړه شوه که نه دا زبیده، نو چا په خوب کې ولیده، ورته یې زبیدې ته خو به الله بخلې یقینا، خو کومه مرتبه یې دله درکړه او پسې وبخلې. زبیده ورته وایي چې کله الله ته ور مخامخ شومه، وی رب العالمین ما ته وی چې زبیدې فکر د خیراتونه دې کړي دي، خو ګورې مال ما در کړی و، که ما مال نه وي در کړی 1 روپۍ دې هم نه شو خیرات کولی. نیر دې ایستی دی د مکې او د ګردونوا خلقو دې سیراب کړی دی، خو ګورې ما د بادشاه ښځه جوړه کړې وي، که دا بادشاهي مې د خاوند له تعالی نه وي در کړې او دا دولت او دا طاقت او توفیق مې نه وي ورکړی، نو یو کرښه دې هم نه شوه راښکې. تا چې او یاره دا ګورې حقیقت هم دی، ګورې ډېر ګران کار دی. که ته ما خو عبادت وکړو، ما خو ده وکړو، والله راته وایي چې ما سترګې نه وې در کړې څه، ما خپې نه وې در کړې څه، ما مال نه و در کړی، بیا به څه کوې؟ نو دا ټول چې زما ما چې غرقه شوې، ځکه چې دا څومره واقعي نیکۍ ما کړي دا خو د الله تعالی په توفیق مې کړي دي. زبیدې تباه شوې، وایي ما ته وایي چې نه زبیدې په یو عمل دې بخم، وایي الله راته وایي یو عمل دې کړی دی، پوټې نه غوندې خو مې خوښ شوی دی، په هغې دې بخم. وی غلی مو رپېږمه د الله په دربار کې. وی ما ته یې وایي چې د ماښام وخت و، دا یو ټیم و نو ته ډوډۍ ته ناسته وې، نوړی دې راوچته کړه. چې نوړی دې راوچته کړه نو لوپټه دې په سر نه وه، سر نه دې لوپټه پرېوتې وه. دې کې بانګي بانګ وایي مؤذن الله اکبر. نو چې هغه مؤذن بانګ ووایي نو تا لوپټه په سر نه وه. اکثر اوس هم که دې ښځو ته خیال وي چې بانګ شروع شي نو لوپټه زر په سر کړي. نو وایي تا هغه نوړی راوچته کړې وه، خو لیته کولی دی، دې کې مؤذن وایي الله اکبر. وایي تا وایي چې او دا سر مې ښکاره دی. نو هغه نوړی دې واپس په هغه لوښي کې کېښوده او لاول دې لوپټه راواخېسته، خپل سر دې پټ کړ، نوړی دې کېښوده، نو بیا دې هغه نوړی راوچته کړه. زبیدې زما د نوم تعظیم او لویي دې کړې ده، او هغه نوړی دې د خولې نه واپس یېښودې، د خپل نوم په دې تعظیم دې بخه پوټې لکه غوندې زما نوم لوی دې وکړله. نو زبیده او هارون الرشید دواړه په لاره باندې روان دي. دا بهلول اوس لګیا دی او سوچ کوي د الله تعالی ذکر او فکر او په نومونو کې او په دې قدرتونو کې. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. د شپې چې به نبي علیه السلام پاڅې د ستورو ته به یې کتل، د اسمان ته او د الله د قدرتونو ته او د الله لوی ذات به یې معلومه. کرښې راکاږي نو دې کې پې هارون الرشید راغی، ورته وایي چې بهلول څه کوې؟ وی جنت کې کور جوړومه. اوس د هغه دا مطلب نو چې دا د جنت کور دا جوړو، مطلب دا و چې د الله تعالی ذکر کوم، الله ته متوجه یم، الله به رضا شي. نو زبیده ورته وایي وی خرڅی خو یې نه، مجذوب و نو دا خو مالدار خلک وسې به هم پې خیرات کو. وی ولې نه خرڅوم؟ وی په څو خرڅی؟ وی په 1 اشرفۍ خرڅوم. وی ها واله اشرفۍ وله هغه زبیدې ورکړه او روان شو. چې روان شو لاړل
د شپې کور ته لاړل شپه شوه هارون الرشید وی چې اوس خوب وینمه نو یو ډېر ناشنا محل دی خوب کې اوسینم داسې محل دی چې هغه محل زه چې خدای داسې ناشنا محل او د جنت محل چې دا به د چی وایي چې ورنږدې شم په هغې د زبیدې نوم لیکلی و زما د ښځې نوم مې پرې لیکلی چې زبیدې محل دی وی خوشحاله شم چې زره ښځې خو مې په جنت کې ښایسته محل دی وی هغه سړي ته مې وویل چې دا د چا دی وایي چې دا ستا د بیبي دی زبیدې وی ما ورته وی چې ما ته دروازه کوله وکړه چې زه وردن نه شم که نه وی چې نه د اجازت نشته وی چې زما د ښځې محل دی وی ګوره هغه د دنیا خبرې دي دنیا کې خاوند د ښځې محل ته او ښځه د خاوند کور ته ځي راځي د جنت به چا خپل محل وي وی چې زما وی چې ستا پکې نشته دا خو د ښځې محل دی راویښ شو چې راویښ شو زبیدې ته وایي چې زبیدې ما خو داسې خوب ولید تا خو په یوه اشرفۍ واقعي محل وګټه یو اشرفۍ دې خیرات کړه ته راځه ځو زه نن دا بهلول ګورم هغه بیا د هغه خپلې جونګړې مخې ته ناست دی او بیا کرښې راکاږي او سوچونه کوي اسمان او ستوري او د الله تعالی په ذات کې هارون الرشید ورته وایي چې بهلول څه کوې وی جنت کې کور جوړو وی ښه وی خرڅی خو نه وی نه خرڅوم وی په څو خرڅی وی د ستا چې ټوله بادشاهي راکې نو په هغې یې خرڅو چې دا څومره د بادشاهي ده که نه دا به ټوله راکې دا به په هغې خرڅو هارون الرشید ورته وی پرون خو دې په یوه اشرفۍ خرڅو پرون خو دې په یوه اشرفۍ خرڅو او نن یې زما په ټوله بادشاهي خرڅې دا ولې وی پرون نالیدلې سودا و اوس د لیدو سودا ده نالیدلې خو چې چا چې لیدې دی او په هر څه دي او چې دې ولید خو خوښ دی چې خو بیا به زما په قیمت اخلي ګوره دا ورته هغه الهام وشوړه ته یعنې د هارون الرشید د خوب نه بهلول څه خبر چې د شپې خوب لیدل د هغه د خوب نه څه خبر هغه خو ورته حال نه دی چې ما په خوب کې د ښځې هغه محل ولید او زما ونه لیدل نن یې په ټوله بادشاهي خرڅوي پرون نالیدلې سودا وه او نن د لیدو سودا د لیدو سودا چې زه په څو خرڅوم اوس خو د شیخ وخت شوی چې زه یې په څو خرڅوم نو په هغې باخلم اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله او هدي یو مثال درته لن غوندې ښې یو نیک سړی دا نیکي یوازې په دې کې هم خاص نه چې یو سړی دی جومات کې ټول ورځ ناست دی او دې دی نیک نه دا هم نیک دی باید سړی خپله زمینداري کوي الله یادي دا هم نیک دی مسلمان دی نیک باید سړی خپل تجارت کوي په تجارت کې دروغ نه وایي دوکه نه کوي سود پکې نه کوي مسلمان سره ټګي نه کوي دا ځان له ولي الله دی ګورئ باید سړی خپل ملازمت کوي خپلې نوکرۍ له ځي په ټیم ځي په ټیم راځي د مسلمان او د حکومت هغه خپل حق پوره کوي بل څوک تنګوي نه که څوک پوره راغی خپل لمونځ او دس ورسره کوي دا هم نیکي ده که نیکي یوازې چا پورې خاص نه ده او نه د چا خصوصیت دی نو د مصیبت په وخت کې صبر یو به صبر کې مصیبت خو د الله طرف نه دی او بل به څه ووایې انا لله و انا الیه راجعون حضرت عمران ابن حسین رضی الله عنه د نبی علیه السلام صحابي بیمار و غریب دانه پې راختلې وه دا ننکۍ داسې بیمار و چې نه کېناستېدی شو او نه په ډډه وړېدی شو په کټ کې به پروت ډېره سخته بیماري وه او چې څوک بیا تپوس ته رالل نو حشاش بشاش خوشحاله و مخ به یې رڼا کوله او 14 کاله دا بیماري په کټ کې تېره کړه 14 کاله نه شي ناسورو نو یو ځل ولې یو صحابي راغی ورته ویې چې ته څومره سخت ناجوړی په کټ کې پروت دی نه کېناستی شي نه کوزېدی شي نه په ډډه وړېدی شي داسې بیمار خو دا کونتي شي غوښې ورچي او موږ چې تا ته ګورو نو وجود د خشته دی داسې ښکاري لکه چې پوره روغې دا ولې او ورته وایي په جواب کې وایي دا په دې وجه چې زه په دې مصیبت د الله نه ما سوال کړی چې الله ماله پې صبر راشي او ماله پې اجر راکړي نو یې ماله پې الله صبر هم راکړی فریاد نه کوم او اجر هم راکړی اجر څه دی پوره دا قصه وه اجر دا دی چې ما سره روزانه فرشتې راځي د کټ له او د کټ کې را سره ستړي مچي کوي فرشتې راځي او په دې کټ کې را سره ستړي مچي کوي خو مصیبت ته ټینګېدل ګوره ډېر ګران کار
مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي چې حاجي امداد الله صاحب مهاجر مکي دا یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی ډېر لوی بزرګ و د هندوستان کې اوسېده بیا د هندوستان نه هجرت وکړه لاړ مکې مکرمې ته ځکه ورته مهاجر مکي و ډېر لوی عظیم الشان بزرګ و مولانا رشید احمد گنگوهي رحمت الله علیه فرمایي چې زه لاړم د حاجي امداد الله صاحب علاقې ته پانابون کې دی اوسېده نو وایي ما چې راشه دلته کې یو بزرګ اوسېږي ملاقات ورسره وکړه ملاقات مو ورسره وکړه نو هغه وپېژند چې مولانا رشید احمد گنگوهي خو ډېر لوی عالم وپېژند نو په خپله یې ورته ووایي وایي رشید احمده وایي ما نه بیعت وکړه او ورته وایي وایي صاحب بیعت به وکړم خو ګورې دا ډېر عبادتونه رانه نه کېږي هسې نه چې بیا راته وایي چې دا ذکر به کوې او دا عبادت به کوې او روجې به نیسې زه درس کوم او دا قصې پسې رانه نه کېږي نو که دا را سره وعده کوې چې ما به خپل اختیار ته پرېږدې او په ما به څه تکلیف نه راچې چې دا نفل کوه او دا عبادت کوه نو دنه بیعت کو او که دا وعده را سره نه کوې نه کوم ورته وی بلکل دا مې سره وعده ده چې زه به درته هېڅ هم زیاتي نه ویم خو 3 ورځې به دلته ما سره پاتې کېږي 3 ورځې پاتې شه هېڅ به هم درته نه ویل ای ډېره ښه بیعت یې ورسره وکړه 3 ورځو سره ایثار شو چې 3 ورځو سره ایثار شو اوس په لومبۍ ورځ خانقاه کې ګوري د حاجي امداد الله صاحب خانقاه کې خلک ولاړ دي څوک نفلونه کوي څوک ذکرونه کوي څوک تسبیحات وایي نو دې غریب وایي چې په کې ملامته شم چې زه هسې ناست یم کتاب ګورم دغلته ذکر شروع دی هلته تسبیحات شو هلته خلک په مانځه ولاړ دي هلته پېشمني خلک پاسې روژه نیسي هلته خلک تهجد کوي یاره دا خو لږ د شرم خبره چې دقسې ناست یم نو امام ورسره هغه تسبیحات شروع کړل ذکر مې ورسره شروع کړ او د شپې پاڅېدل د تهجد مې ورسره شروع کړ وایي چې په سبا ګورم پېشمني دنیا پاسې زره تهجد و بانګ هم پکې وشو او ټول شیخان او مریدان او عالمان چې وو هغې روجې نه وې ما چې دا خو ډېره شرم خبره ده چې دا عامیان روجې نیسي زه مولیا یم او زه پکې روجه ونه نیسم ما هم پکې روجه کړه وایي چې 3 ورځې تېرې شوې حاجي صاحب رحمه الله زه راوغوښتم وایي ما ته یې چې رشید احمده 3 ورځې پوره شوې که ته خپل کلي ته ځې نو ځه وایي ما ورته چې صاحب زه خو نه ځم 40 ورځې به تېروم وایي ما ته وایي چې نه د علم خدمت کوې او ځکه ته خپل کلي ته ځې نو ځه او یې راته وخندل چې ګوره ما خو در باندې څه بوج او مشقت نه اچولی کړی ما را سره ګوره خپله وعده پوره کړې وایي صاحب تا خو خپله وعده پوره کړه خو دا ده چې اوس ما نه کېږي 40 ورځې به راسره تېروم مولانا رشید احمد گنگوهي رحمت الله علیه 40 ورځې ورسره تېره کړې او هغه 40 ورځو کې د هغه نه الله دومره کامل ولي جوړ کړ چې بیعت سره خلافت هم هغې ته ولاړ خپل کلي گنگو نو حاجي امداد الله صاحب مهاجر مکي او عظیم الشان بزرګ و ډېر لوی چې د مولانا اشرف علي تانوي صاحب پیر و د مولانا رشید احمد گنگوهي رحمت الله علیه پیر و تاسو خپل اندازه ولرئ چې دا به څومره لوی سړی نو مولانا اشرف علي صاحب وایي یو ځل د هغه مجلس کې ناست و نو هغه د مصیبتونو صفت کا لکه زه چې اوس لګیم چې الله په مصیبت باندې اجر ورکوي په بیمارۍ الله اجر ورکوي په تکلیف الله ثواب ورکوي الله پې ګناه رځوي الله درجې بلندوي وی دی کې یو سړی راغی کېناسته وی حاجي صاحب زه راغلی یم بیمار یم ما ته دعا وکړه چې الله تعالی ما جوړ کړي په دې بیمارۍ د مولانا اشرف علي صاحب وایي چې موږ پړه کې اوس یو ملګري بل ته ګورو چې اوسه پورې خو به حاجي صاحب وایي چې دا بیماري د الله نعمت دی ګناه پرې رجېږي او مرتبه پې بلندېږي اوس د دې سړي له دعا کوي خو د دې دا مطلب چې خدای دا نعمت پې لرکړي دغه سړی وایي چې ما ته دعا وکړي ما خدای پاک جوړ نو دا بیماري چې اوس لرکېدل په دوا باندې دا خو اوس نعمت ورته وایي دا به اوس څه وایي وایي حیران شو موږ پریشانه شو وایي حاجي صاحب وایي چې لاس اوچت دې سړي ته یو دعا کړو وی لاس هم اوچت کړه وی چې لاس هم اوچت کړه نو حاجي صاحب وایي چې یا الله بېشکه دا بیماري او تکلیف ستا ډېر لوی نعمت دی ته پې ګناه رجې مرتبه پې بلندی اجر پې ورکوې جنت پې ورکوې خو دې نعمت ته ټینګېدل ډېر ګران کار دی یو خدای دا نعمت ولا د روغ صحت په نعمت بدل کړي ګوره بیماري نعمت او روغ صحت هم نعمت دې نعمت ته ټینګېدل ډېر ګران دی نو خدای دا ولا په د روغ صحت په نعمت بدل نو که یو سړي ته تکلیف او بیماري راشي او صحابه خو لوی خلک و تا ته پته ده چې دا بیماري زما جوړېدو والا ده یا والدان علاج دې م کوي دم برود دې م کوي
او دعا دې هم کوي چې الله لرې کړي. بیماري هم نعمت او روغ صحت هم نعمت. او که داسې بیماري چې نه جوړېدو والی د تن پته راو وارثانو ته پوره صبر دې کوي او د الله نه دې اجر غواړي. یو صحابي فرمایي چې په جنګ کې په غشي ولګېدم او وی نبي علیه السلام مې بچ کو. وایي چې په غشي ولګېدم سترګه رانه بوقه ووته، د سترګې دا غټ ګاټې نه دا رانه بار راووت. وایي چې بار راووت وایي دقسې مې لاس کې ونیو د مخ پورې مې پیوسته، وینې ته بیږي او پوره سترګه بار راوست. ورغلم نبي کریم صلی الله علیه وسلم د الله رسوله ما نه خو سترګه بار راووت. وایي رسول الله مبارک وفرمایل چې فلان کې که صبر پې کوې الله به جنت درکړي، که صبر نه کوې خدای به درله جوړه کړي. ما ورته وی چې د الله رسوله صبر نشم کولی، جنت ته هسې خدای راکړي. هر قسمه غله شته که جنت ته هسې خدای راکړي صبر نشم کولی. یوه دویم دا ده ښځه مې ده او ډېره زیاته مې خوښه ده، او که دا سترګه مې لاړه که نه ممکن د جنت وتښتي. پوره صحابو به رښتیا خبرې کول، په رښتیا خبرو خفه کېدل نه پته. نو صبر هم نشم کولی او ښځه مې ډېره خوښه، خو که داسې زه ولیدم ممکن نه رانه لاړه شي. وایي نبي علیه السلام مبارک وخندل چې ښه، او یې چې ګوره دعا به د جنت راله ځان له کوې. وایي هغه سترګه یې زما نه واخېسته په خپل لاس مبارک کې کېښوده او زما په سترګه کې واپس کېښوده. وایي قسم په خدای دردم ختم، وینم ختمه او د هغې سترګې نه درد هغه بلې نه ښه تېز بیا هغې نه ښه تېز معجزه شوه د نبي علیه السلام. او یې بیا وخندل، دعا یې رانه وکړه چې زما دې ملګري خو د سترګې په دې مصیبت صبر ونه کړ الله تا به جنت ورکړو، خو خدای مخ پکې وله جنت ورکړي. ګوره شریعت مونږ ته هر څه ښودي، نبي علیه السلام مبارک مونږ ته هر څه ښودي. نو که یو سړی په مصیبت او په تکلیف کې مبتلا شو او دی وایي انا لله و انا الیه راجعون او دی پې صبر وکړي، بیا جنت اجر هم جنت. توبه الله نه مصیبت وغوښت، ته خدای مصیبت نشته وایه صبر راکړي صبر راکړي، دا مطلب چې مصیبت راوړي نو صبر به راکړي راله. د الله نه عافیت غواړه چې خدای د مصیبت او بیمارونه مې وساتي. چې راشي نو بیا صبر غواړه، چې مصیبت راغلی نه صبر مه غواړه، چې راشي بیا صبر غواړه. او د مصیبت نه مخکې د الله نه روغ صحت وغواړه، د الله نه عافیت وغواړه. اخیري بیماري د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې شریفې د قبرستان ته تللی، راغې سر یې خوږېده. عایشې بیبي سره یو بله زنانه ناسته وه، نو عایشه بیبي وایي وارأسه سر مې مات شو. نبي علیه السلام مبارک ورته فرمایي وی عایشې وویل وی سر مې خوږېږي. نو حضور پاک مبارک خوشطبع وی مه خفه کېږه، وی که سر دې خوږېږي او سر دې مات شي او مړه شي وی غم مه کوه، زه به راباندې جنازه وکړم او ډېرې دعاګانې به درته وکړم. او ورته څه وایي وی ښه وی ما ته پته وه چې ته زما په مرګ خوشحاله، که زه مړه شوم که نه مازدیګر به دې بله ښځه کړې. نبی علیه السلام مبارک وفرمایل بل و انا وارأسه عایشې زما سر خوږېږي، تا به الله جوړه کړي او زما سر داسې درد دی چې ممکن ده چې دا زما اخري بیماري شي. هماغسې شو. دا بیبي راغلې ده د دې یو ماشوم بچی مړ دی او ډېره غمجنه ده. اوس هم چا ته تکلیف غم ورسېږي نو یو نیک سړي عالم ته لاړ شي دعا راته وکړه. نو نبي علیه السلام مبارک وفرمایل چې د چا 3 بچي ماشومان نابالغه مړه شي او مور او پلار یې پرې صبر وکړي نو رب العالمین یې مور او پلار له جنت ورکړي. عایشه بیبي فرمایي چې که 2 ماشومان وی که راچا 2 ماشومان هم نابالغه مړه شي او مور او پلار یې ته صبر وکړي الله جنت ورکړي. وی که یو ماشوم وی که یو ماشوم هم دغې ښځه خو یو ماشوم مړ وی که یو ماشوم هم د چا مړ شي او را مور او پلار یې پرې صبر وکړي الله جنت ورکړي. وی ښه کله چا ماشوم نه یا وي خو په ماشوموالي کې مړ نه شي ګوره څومره ښکلې تپوس یې وکړه. رسول الله مبارک ورته څه فرمایي وی عایشې وی زما غم د ټول مسلمان غم دی، که زه وفات شم او زما د مرګ یو انسان ځان ته راروان دی کی او پې غم وکړي او بیا پې صبر وکړي دله به م الله جنت ورکړي. نو ګوره غم او مصیبت ما تاسو ته وایي دنیا چې اباد نو سړی د غم مصیبت ته نه خلاصي. په چا به یو تکلیف یو به په غم او مصیبت کې په چا پورې خندا ګورې نه کوي، دا خو دنیا ده. نن په یو تباه په بل، یو سړی مالدار دی مال طلا هر چا نکلی شي، یو سړی د اولاد خاوند اولاد طلا، یو سړی د جایداد خاوند د جایداد طلا،
دقه وی دا ویم یو سړی د کارخانې خاوند و کارخانه ته ده یو سړی د عزت خاوند عزت ته خو دنیا د ما تاسو ته وایي دنیا باندې به دغه نه کې اصلي عزت ورسه الله سره نو اکثر زمونږ په وطن کې خلک بیا پیغورونه کوي نو نبی علیه السلام څه فرمایي وایي چې چا یو مسلمان ته پیغور وکړو هغې انسان ته چې کوم تکلیف مصیبت رسېدلی دی هغه به ته الله خلاص کړي او هغه مصیبت در باندې الله راوایي څو پیغور به نه کوي مسلمان هر چا نه الله بچي اخیستي شي د هر چا نه الله مال اخیستي شي د هر چا نه الله عزت اخیستي شي د هر چا نه الله روغ صحت اخیستي شي نو په مصیبت کې به څه وایو چې مصیبت راشي الله دې نه راولي مصیبت مونږ غواړو چې خدای رانولي خو انسان دی انا لله و انا الیه راجعون یا الله مونږ ستا یو مونږ د الله یو مونږ به الله ته واپس کېږو او دویم دا به وایي پښتو کې خیر د عربۍ کې درته لري یا الله ما له په دې مصیبت کې اجر او ثواب راکړي او چې دا کم شی مان الله یا بچی یا ښځه یا مال یا دولت یا کارخانه یا بل شی الله ما له دې نه بهتر راکړي الله ورښودی شي دا سوال به کوي نو الله اجر هم ورکوي او اجر په دنیا کې هم ورکوي او په آخرت کې د جنت په شکل کې هم ورکوي دعا وکړئ چې الله تعالی په موږ رحم وکړي الله موږ د مصیبتونو آفتونو نه په امن کې وساتي زموږ یو ملګری دی هغه یو خوب لیدی ما ته ویل دا خامخا خلکو ته ووایه بله جمعې ما ته ویلي خو ما نه هېر شو هغه وی چې د جمعې ته مونځ کې ما یادوي وی تا له چا چک درکړو نو یو سړی په دې مجلس کې ناست دی وی هغه سړی تا ته وایي چې ما بیګا نبي علیه السلام په خوب کې لیدلی دی او نبي علیه السلام مبارک راته ویلي دی چې ته ده ته ووایه ما یادوي چې د دې چک جواب خامخا ورکړه چې دا تا له د جمعې په ورځ چا خط درکړه د دې خط جواب خامخا دې خلکو له ورکړه نو یې تا هغه خط وکته نو په هغې کې دا لیکلي و چې دې خلکو ته ووایه چې توبه او استغفار کوي دې خلکو ته ووایه چې توبه استغفار کوي نو دا د نبي علیه السلام مبارک وینا ده دلته یو نیک سړي خوب لیدلی نو دا د نبي علیه السلام وینا ده د خوب لیدل او د نیکۍ خوب دی نو رښتونی خوب دی انشاءالله نو دا د هغې د وینا مطابق تاسو ته دا خبره کوم چې توبه استغفار خامخا کوئ استغفار توبه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه رښتیا خبره ده په توبه الله تعالی د مصیبت د انسان ګناه معاف کوي او الله تعالی پرې خوشحاله وي خدای پاک دې موږ له توبې استغفار توفیق راکړي د مصیبت په وخت کې دا لفظ به وی قرآن کې الله فرمایي اوږده آیاتونه د اخر کې دا وایي وبشر الصابرین ای د الله رسوله څوک چې په مصیبت او په تکلیف صبر کوي زیری وله ورکړه الذین اذا اصابتهم مصیبة هغه خلک چې تکلیف ورته ورسي قالو دوی څه ووایي انا لله و انا الیه راجعون مونږ د الله یو الله ته به واپس کېږو پیشیم د الله سره ده اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه د خلکو باندې د الله خصوصي مهربانۍ او رحمتونه به نازلې وي او دا به کامیاب خلک دا خبره ورونو یاد وساتئ چې دا انا لله زمونږ د امت خاصیت دی د مصیبت په وخت کې د دې نه مخکې نه یو پیغمبر دا ویلي ده او نه د هغه امتي دا مونږ له الله دا جمله راکړې ده حضرت یعقوب علیه السلام نه فرشته ښکلی زوی جدا شو حضرت یوسف علیه السلام داسې بچې چې په هغه کې د پیغمبرۍ آثار موجود پلار پې پیو ګوره داسې بچې کې د پیغمبرۍ آثار پیغمبر په الله ته ډېر نږدې داسې بچې چې په مخ د ځمکه د هغه نه خوبصورت او خشته انسان هم په هغه وخت کې لکه نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې کله معراج ته لاړم بعضې پیغمبران مې ولیدل یو مې پکې حضرت یوسف علیه السلام ولید وی د دنیا نیم حسن الله ورکړی د دنیا نیم حسن نو خشته بچي او پلار ته پته وه چې دی به پیغمبر جوړېږي روس ځکه خوب یې لیدی وی بابا ما خو خوب ولید انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین 11 ستوري او 9 سپوږمۍ مې ولیدل چې ما ته ټیټ شو زما عزت یې وکړه ما ته ښکته شو پلار پیغمبر و پوه شو ویرونه د 11 دي دا 11 ستوري خواږه دي او نور او سپوږمۍ یو دی مو یو دی مور ده نو چې مور او پلار او دارونه تا ته ټیټېږي معلومیږي دا چې ته به د دې نه بهتر کېږي
هغه چاته خلک پیټېږي چې هغه ترې غوره بچې ګورې د قوبل چاته ونه وی رومه به درته ساده شو سکیم جوړ کړي حسد او بغض خوار دی وي نقصان به درته ور هغه خشته بچې نبی علیه السلام مبارک یو حدیث کې فرمای وی ډېر عزتمند چې پلار یې عزتمند دي نیکي هم عزتمند دي او د نیکه پلار یې عزتمند دي وی هغه څوک دی صحابه چپ شو وی هغه یوسف دی پلار یې عزتمند چې یعقوب علیه السلام نیکي هم عزتمند چې اسحاق علیه السلام د نیکه پلار یې عزتمند چې ابراهیم علیه السلام نسبي پیغمبران دا ګوره ډېره لویه د عزت خبره نو د رونو یوړه او پوی کې وغورځوه د پلار نه یې پټ او د ځنګل په پوی کې شر پوی کې لاندې شر پوی کې څه پته لګي ماران به اژدهاګان لړمانان قسم قسم خطرناک څیزونه پکې پراته کاڼي پکې وي کوبه هم پکې وي خو د ځنګل پوی شر پوی کې وغورځوه جدا که د پلار نه پلار به یې څه وي انا لله یو نه وي چې کله رونه وله راغلل وي ستا بچې خو زمونږ نه شر مخ وخوړه هغې خو ته یې شر مخ وخوړه که او کمیس یې وله راوړه د وینو رنګ بند ښکار یې کړی د هغې په وینه یې کمیس رنګ کړی یعقوب علیه السلام چې کمیس ته وکتل وی عجیبه شر مخ و ډېر هوښیار و زما زوی یې خوړه او کمیس یې ترې وغېسته کمیس نه دی شلېدلی دا خو همڅه لوبه جوړه کړې د یعقوب علیه السلام ته دا تکلیف ورسېد دی ونه چې انا لله و انا الیه راجعون هغه به یې والله المستعان علی ما تصفون وی تاسو چې ما سره کوم ظلم کوئ الله نه به امداد غواړم دا هم د یو ښه خبره ښایسته د پیغمبر خوږه خبره انا لله و بیا څه موده پس د یوسف علیه السلام الله بادشاه که اوږده قصه ده که چېرته مقرره درته به وړه د مصر بادشاه شو قات راغی په دې علاقه په حد کې یعقوب علیه السلام بچو ته وی چې بچو دا خلک غلی له کوم خوا دي د ده سترګې ړندې وې ګوره د یعقوب علیه السلام د غم وابیضت عیناه من الحزن وهو کذب سترګې سپینې شوې وې د ژړا وی بابا دا مصر ته ځي مصر کې یو ډېر هوښیار او نیک بادشاه دی خلکو له غله ورکوي وی تاسو هم لاړ شئ لاړل چې لاړل اوس خپل رور یې د غلې د دې پورې عزت چې څوک پیل شي او بیا چې کله غله وله ورکړه نو چې کوم سامان دوی راوړو هغه هم ورته په بوجو کې ورته کېده د پیغمبر بچي دي وی څو وروڼه یې هغې ورته یې مونږ 11 وروڼه یې وی 11 وروڼه یې وی دروغ خو نه وی نه صاحب 11 وروڼه یې وی هلکه د 11 کسو بوجه وله ورکړي یوسف علیه السلام خو هوښیار و پیغمبر ورته وایي ګورې یو بوجه هم رانه زیاتي واغېسته وایي نه قسم دی چې زمونږ یو ورور شته کور هم پرېښی دی د یوسف علیه السلام خپل سکر ور چې کوم بنیامین و هغې ورته یاد وایي دروغ ونه وایه وایي نه وایي ښه بل دلته به یې راولی که بل دله مړه نه وه غله به نه درته دوی رالل پلار ته یې غله راوړه بوجه وسپړ دی چې څه پیسې میسې و هغه په هغې کې پرتې بابا او ډېر ښه سړی و ګوره که نه مونږ له یې غله هم راکړه او چې کوم پیسې میسې هم وړې وې هغې راته را واپس کړې چې قافله بیا تېرېده او دوباره تلل یعقوب علیه السلام ته بچې لاړ شئ غله خلاصه کړه قحط دی وی ځان سره به دا بل کشر رور بوځو بنیامین وی نه دې چېرته درکړو وی نه بابا مونږ خو بادشاه سره وعده کړې ده مونږ به د دې حفاظت کوو وی ښه مخکې د ده بل ورور و که نه هم تاسو ما نه بوتلی و د هغه م حفاظت وکړو یا ده به حفاظت وکړې ډېره خپل نه نه بیدا کوم په ده د یوسف مینه ماته و زما د زړه یو غوټی تاسو چکولی نه دا ما د هغې ورور دی سکه پلار یې یو یعقوب علیه السلام میندې ګوره دا د هغه ورور دی او د هغه مینه پرې ماتوم دی زړه پورې نیسو دې نه پرېږدم وی بابا پټه خبره نه ده قافلې وله ته پوس وکړه مونږ ځو او دا رور راکړه مجبوره یې که غریب بنیامین یې ورول لاړل بادشاه له چې بادشاه ته څنګه ورسېدل نو بادشاه وی دوه ورونه ځان له په یو کوټه کې دیره شي هلکه د دوی عزت وکړئ ګورئ
یوسف علیه السلام وایي دا د یعقوب علیه السلام اولاد دی دواړه ځان له کوټه ورکړي دوه ځان له شو دا بنیامین یوازې پاتې شو په جلا شو هلکه ته ولې جانې وایي زما یو ورور یوسف چېرته نشته ورک شوی دی که هغه وي ارمان نن به ما سره هغه یو ځای په کوټه کې ملاست و وایي مه خفه کېږه ته د پیغمبر زوی زه به درسره کوټه کې یو ځای شم ده ګوره الله نظام برابره یعقوب علیه السلام دې بچي سره بنیامین سره یوسف علیه السلام یو کوټه کې سم ده چې ځان له شو ټولې پوی کوي زه ستا هغه رول یوسف یم او هېڅ فکر چې ونه کې غم به ونه کې تا ځان سره پاتې کو بابا مې څنګه د ټول حالات بابا خو د تا په سترګو ړوند دی ای غم مه کوه الله بخیر سهار وختي بیا دوی له بوجۍ ډکې کړې نوکرانو ته یې ویل چې دا کم جام دی قیمتي د زرو جام چې په کم دی غله ورکوله وایي دا د دې بنیامین په بوجۍ کې وموندی پټ دی پرې مه پوهېږه بوجۍ وله ډکې کړې چې هغې اوښانو که سامان وخېجو نو سر اعلان وکړو وی جام نشته د بادشاه ای قافلې والا راوګرځئ جام هم پټ کړی هغې راوګرځېدل ښه موږ د پیغمبر بچي وو موږ جام پټ کړی نو وی جام څه شو وی دا چا تاسو کې پټ کړی وی ښه که چا سره وموندی شو څه سزا به وی تاسو قانون که زموږ وی نه ستاسو قانون وی زموږ د یعقوب علیه السلام قانون خو دا دی چې غل به د چا نه غله وکړه به د هغوی که د چا په بوج کې جام راوت هغه ستاسو وي غلام به ستاسو ډېره ښه فبدأ بأوعيتهم قبل رعان أخيه مخکې د نورو وروڼو نه شروع کړه په ده شروع کې خو شکیان کې هغه به هغې کې څه نو د ده په بوج کې جام راوړل وی دی به پاتې کو بس هغې خو وبایدو که نه د دې یو ورور خو مخکې مونږ نه تللی دی او مونږ باندې خو پلار ډېر تاکید کړی دی او که دې پاتې کړه بادشاه سلامت مونږ به پلار که څه جواب ورکو او الزام یې پرې ولګو یاره وایي ته دې بنیامین غلا وکړه او جام یې پټ کړه د یو ورور و یوسف هغه مخکې غلا کړی و یوسف علیه السلام یې ګوره دوکهباز و په مې الزام لګوي خبره خو یې پړه کې پټه وساتله بهر کې افتسود ده درونه خو دا خپل مقصد لراله بنیامین یې پې پاتې دی دوی رالل یعقوب علیه السلام نه دارونه بنیامین هم څه که بیا خو بادشاه صاحب ولې وی غلا وکړو جام یې پټ کړی یعقوب علیه السلام به جلوي یې قافلې والا تپوس وکړه موږ دروغ نه وایو یعقوب علیه السلام به جلل بیا دا ونه وی چې انا لله و انا الیه راجعون یا اسفا علی یوسف ای افسوس په یوسف وابیضت عیناه من الحزن وهو کظیم سترګې تکې سپینې شوې او وړې داسې و چې د غم نه ډک ځکه جو بچي ماشومان په ټولو کې کشران بچي چې د انسان نه جدا شي څونه ګرانه خبره الله د هغې صله ورکړه یو ځل یې بچي راغونډ کړل ای بچو تاسو لاړ شئ او د یوسف او د هغه د ورور معلومات اله چې څه شو دی به ورته وي تالله تفتح تذکر یوسف ته همیشه یوسف یاد ځان وجنې دا څه کوې وروڼه یې لاړل چې څنګه لاړل یوسف علیه السلام ته یې مونږ خو بیا راغلي غله خلاصه ده پلار رالیږلي بس یوسف علیه السلام ورته خپل شاهي تاج او دې بادشاهانو او په مخ باندې یو کپړه ټوله نقاب هغه یې لرې کړه چې دوی ورته وکتل انک لانت یوسف یا لکه ته یوسف خو نه شت له حسن خوبصورتي وی انا یوسف زه یوسف یم په مونږ الله ډېر لوی احسان کړی ځان ته یې راسره غاړه باسئ وی زما دا کمیس په یو ځای دا به د پلار په مخ واچوی پلار به مې الله جوړ کړي پلار او مور ټول راځئ چې دوی را روان دي یعقوب علیه السلام جاړي او دقه خبره د یوسف علیه السلام کوي جاړي یوسف علیه السلام یاري بیبي ورته وایي یوسف به کله مري دې مار د هغه ذکر کوي د هغه خو موده شوه کلونه تېر شو وی نه انی لاجد ریح یوسف لولا ان تقندون په ما د خپل بچي یوسف خوشبوني لګي که ما ته قمقل نه وایې که نه
په ما د هغه خوشبویي لګي. وایي ځان به مړ کې یوسف کم دی، کلونه شوي دي، شر مخ تختولی دی، هېڅ پته یې نه لګي. او چې کمیس به رانږدې کېده خوشبویي به پرې زیات دی. چې څنګه راغی کمیس رونو راوړ د یعقوب علیه السلام په مخ یې واچو فرتد د بسوي را جوړ شو. وایي ما نه دی تاسو ته چې ما ته الله په لکه یو علم اچولی دی چې په هغې تاسو نه یې خبر. ټول لاړل د یوسف علیه السلام ښار ته مصر ته، ټول ښکته پرېوتل څنګه چې یوسف علیه السلام خوب لیدی و. پلار او مور یې اوچت کړل، په تخت یې ځان سره کېنول. الله بادشاهي ورکړه، عزت ورکړه. ولې؟ صبر یې کوه. بس یې مو نه راکړل. بس تاسو پوهېږئ یوسف نشته، بنیامین نشته، څوک هم تاسو سره. بعضې بچي غلطي وکړي، پلار ورته کور نه دی، ما ناخوښه دا یې ونه کړه، ځان سره یې په خپل کور کې وساته. دا رونه دي اوس یې لرکوم ځان نه بل څه غم ته جوړ نه شي. نو انا لله و انا الیه راجعون دا زمونږ د نبي علیه السلام د امت خصوصیت دی. د دې نه مخکې چې په کوم پیغمبر تکلیف راغلی دی یا د هغه په امتي تکلیف راغلی دی، هغه انا لله و انا الیه راجعون نه دی ویلی. صبر به یې کو پیغمبران، نور الفاظ به یې وی، دا به یې نه وی. دا زمونږ د امت خاصیت. یو ځل د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چانګ شلی د څپلی، وی انا لله و انا الیه راجعون. صحابه ته سیب چانګیا تسماخ دی را. وی انسان ته چې معمولی تکلیف مرسید او دی وی انا لله و انا الیه راجعون، الله به اجر ورکي، جنت به ورکي. ګوره څومره لویه ګټه، معمولی تکلیف او لویه ګټه. او که یو سړي په یو جیب کې یو شی اچولی، چابیانې یا پیسې په یو جیب کې، ضرورت یې پیښ شو، جیب ته یې ګوتې کړې پکې نشته. دی فکرمند شو، اوهو دې جیب کې خو د ما پیسې وې، دې کې چابیانې وې، دې کې موبایل سیټن، خو داسې څه شو، پریشانه شو. بل جیب لته یې نشته، بل جیب یې لټه پکې نشته، بل جیب یې لټه پکې راوخت، خو یو جیب کې ترې روک شو، بل کې راوخت. په دې هم الله اجر ورکوي، ګناه رجوي. څومره معمولی څیز دی. په یو لار نبي کریم صلی الله علیه وسلم روان، یو قبر و یو بوډۍ ورته ناسته وه جلی. نبي علیه السلام مبارک ورغې نصیحت یې ورته وکړ، وی ګوره جالمه صبر وکړه. هغې ښځې نبي علیه السلام ونه پېژند چې دا څوک دی. وی لیشه لیکن خوښه ده من، زما مصیبت تا ته نه دی رسېدلی. بس نبي اسلام ته روان شو. چې روان شو ښځې ته چا وویې، وی دا خبرې درته چا وکړه ودې پېژنه چې دا وتلی و چې زما مصیبت تا ته نه یې رسېدلی او دا خوښه زما نه؟ وی نه. وی دا خو نبي علیه السلام و. ښه دا مې څه غلطي وکړه. مشکات شریف کې حدیث ده، راپاتې ده دا ښځه چې راله په خپله قصه کوي. وی نه ورغلم د نبي علیه السلام مبارک کور ته. وی ما وی چې بادشاه دی، پیغمبر دی، بلا دروانچیان به ولاړ وي، څوکیداران. هېڅوک څوکیدار نو نیغ وره ده، نیغه وره ده. ما ورته وی د الله رسوله مونت یې جندلې، معافي غواړم. وی راته وفرمایل چې ان الصبر عند الصدمة الاولى، هغه صبر چې الله په جنت ورکوي، الله په ګناه رجوي، هغه دی چې کله تکلیف درته ورسېږي او هغه وخت صبر وکړي. 2 ورځې او 3 ورځې او میاشت پس خو خلک خامخا صبر کوي. چې کله تکلیف درته ورسېږي او صبر دې وکړه، په هغې الله جنت ورکوي، ګناه پرې رجوي، مصیبت پرې ختمه. او یو بل حدیث درته وایم چې تاسو پرې خوشحاله شئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړي ته مصیبت ورسېد، کال 2 کاله پس 20 کاله پس هغه مصیبت درته رایاد شو، هغې غمجن شو او 20 کاله پس یې هغه غم سره ده و چې انا لله و انا الیه راجعون. هغسې اجر به الله ورکړي لکه په مصیبت چې ده په هغه وخت کې صبر کړي و، کوم اجر پې الله ورکړي. قسم دې چې دا احادیث ګوره، د الله تعالی په مختلفو طریقو په انسان خپل رحم کوي، باني ولا لټوي. خو موږ بېکاره یو د الله د رحمت نه خپل سر تخته. یو بیبي ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې، حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها. د دې خاوند ابو سلمه د هغه نوم او یو ماشوم بچي او سلیمه به یې ورته وي، زوی.
نو یو زمانه کې په مکه مکرمه کې خلکو ته نبي علیه السلام د کافرو نه صحابه تنګ ول، هغوی ولې اجازت ورکړ چې حبشې ته لاړ شي. دا دواړه ښځه او خاوند حبشې ته لاړه. له حبشې نه بیا صحابه واپس مکې شریفې ته رالل، دین لاله چې رالل. دا داسې وخت و چې نبي علیه السلام مبارک مدینې شریفې ته هجرت کړی. نو دې ښځې ته وایي ښځې وی نبی علیه السلام خو مدینې ته تللی دی، زه چې موږ هم یو هجرت کوو. وی غیر عقل. خو د دې ښځې او د خاوند په منځ کې چې کومه مینه وه، داسې مینه په هغه زمانه کې د خاوندانو د ښځو نه وه. یو ځل دواړه کېناستل، دا خاوند ورته وایي ښځې زما چې تا سره څومره مینه ده، دومره مینه به د بل خاوند خپلې ښځې سره وي؟ ښځه ورته څه وایي؟ وایي سړیه چې زما تا سره څومره مینه ده، دومره مینه به د بلې ښځې خپل خاوند سره وي؟ دواړه ویې نه. نو دا ښځه دا خاوند ورته وایي، دا ښځه ورته وایي سړیه چې یو شرط کېږو، یو لوز کوو. وایي که ته مخکې مړ شوې زه به در سره دا وعده وکړم چې ستا نه پس به بل خاوند نه کوم. حالانکې په عربو کې دا رواج و چې خاوند به یې مړ کړي نو ښځې به یې بل خاوند وکړو د عدت نه پس. دا په هغوی کې څه زمونږ خلک لږ بد ګڼي، په هغوی کې دا رواج. نو که ته زما نه مخکې مړ شوې زه به ستا نه پس بل خاوند نه کوم، او که زه ستا نه ته مړ شم نو تا ته اجازت دی بل خاوند کوم. دومره مینه ده دواړو یو بل سره. نو دا خاوند دی ښځې ته وایي ښځې زه چې ځو مدینې شریفې ته. نبي علیه السلام خو هلته تللی، یو اوښ یې را روان که، نو ښځه خاوند پرې دواړه سواره شو، هغه راکوټې ماشوم بچې سلیمه هغه یې ځان سره په غېږ کې کېنه. د دې ښځې چې کوم قومیان وو هغوی راغلل او اوښ یې پړې کلکونې وه. وایي څه کوې؟ وایي موږ ځو هجرت کوو مدینې شریفې ته ځو. وایي ښه موږ په تا د خپله لور خور خرڅه کړې، که یې حبشې ته بوځې که یې مدینې ته بوځې، دا خو موږ تا باندې په پیسو نه خرڅه کړې، یا خو ته میثار شمه ده، او که ته میثارېږې نو موږ درنه د خپله خور لور اخلو. ته پېښه چې کوم وطن ته ځې ده؟ وایي زه خو هجرت کوم. ښځې مو ورته وایي سړیه ته ځه او دې ته ایساره. چې داسې پاتې کړه ابو سلمه رضي الله عنه مدینې شریفې ته، نو د دې خاوند قوم والا راغلی او د ښځې قوم والا ته وایي وایي تاسو زمونږ د سړي نه ښځه ولې پاتې کړه؟ د هغه ښځه وه چې کوم که یې بوځي مې الف زمونږ کېږي ماشوم راکړې، ماشوم ته یې هغوی بوت، ښځه یوازې پاتې شوه. ماشوم ته د خاوند قوم بوت او خاوند ته لاړ هجرت یې وکړه، دغسې یوازې پاتې شو. دا غریبه دونه پریشانه وه. او د نبي علیه السلام د قوم د ترور لورې به نږدې قومي چې دی به ژړل، دا به د مکې مکرمې غرونو ته وخته او ژړل به چې یا خدایه خاوند نه مړانه لاړ مدینې شریفې ته، خو ما په خپله ولېږ او بچې مړانه لاړ. ګورې دا ډېر ګران کار دی. د اسلام لپاره د زنانو صحابیاتو او صحابو چې کومې قربانۍ تېرې کړې وي، قسم دی که په مخ د ځمکه داسې قربانۍ د چا نه شوي. ژړل به اخر کې د چا پې رحم راغی، رالل او د خپل قوم والا ته ووایي چې دې جینۍ مظلومې باندې ظلم ولې کوې؟ خو جاړي ستاسو پې څه، که خپل خاوند سره په وطن ګرځي تاسو یې څه کوئ؟ وایي زه ډېره ښه ده، د هغوی نه را جدا کړه. نو بیا لاړ د هغه خاوند قوم والا پسې ماشوم وله راکړې، ماشوم یې وله ورکړه او په اوښ باندې کېنوله، یو قافلې سره یې ملګری کړو مدینې منورې ته یې ولېږله. راله د خپل خاوند نه بچې هم ورسره دی. دا خاوند یې په یو جنګ کې شهید شو، دا غریبه یوازې پاتې شو او خاوند سره په مینه ډېره زیاته وه، نور ژړل دی، ډېره زیاته پریشانه او غمګینه وه. خو دې خاوند ورته په ژوند کې یو ځل یو ټکې ویلی، وایي ښځې ما خو د نبي علیه السلام نه یو حدیث واورېد، دا هغه زما مقصد په دې پکې وایي نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې چاته یو مصیبت ورسي او دې پکې دا ووایي چې انا لله و انا الیه راجعون، مونږ د الله یو الله ته به واپس کېږو، او ورپسې دا ووایي چې اللهم اجرني فی مصیبتي واخلف لي خیرا منها، یا الله ماله په دې مصیبت کې اجر راکړې، د دې نه راله بهتر شی راکړې. ګوره که عربي نه یادولې پښتو خو یادولې شنشان.
یا الله ماله په دې مصیبت کې اجر راکړي او له دې نه بهتر شی راکړي. واخلف لی خیرا منها، او د دې خاوند نه راله بهتر خاوند راکړي د دې مصیبت نه. د نبي علیه السلام مبارکه وینا او ما پې عمل شروع کړه. ویله کې به ویلې چې د ابو سلمان ښه خاوند بلا څوک وي. خو زه د نبي علیه السلام وینا د دعا به کوم چې د ده نه غوره راکړي نور د ده نه غوره چې نظر به مې په ټولو صحابو ته کوو نو ما ته د ابو سلمان نه غوره خاوند بل نه ښکارېد. زه نه غوره بلا څوک وي. وی الله هغه د نبي علیه السلام حدیث باندې عمل او هغه دعا زما قبوله کړه. څنګه؟ وی د ابو سلمان مال الله خشته او ښکلی او بهتر خاوند راکړه. څوک دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم. د هغه نکاح ته لاړ. وی د الله رسوله هغه د نکاح هغه خبرې چې کوم وخت کېدلې او هغه پیغامات تلل نو نبي علیه السلام ته دا خبره ورسوله چې یو خو زه لږه سخت یم لکه تیز یم غوسه نه کې زیان زما بچي دي او دریم دا دی چې زه خو عمر مې زیات دی د نبي علیه السلام مبارک د طرف نه پیغام د تر سرور لور یم وی ستا عمر زیات دی زما هم زیات دی او ستا بچي زما بچي دي او الله به صبر درکړي. وی هغه غوسه مې لاړه ختمه شوه تر مرګه پورې غوسه رانه وتښتېدله. نو ګوره انا لله و انا الیه راجعون د هغې فایده او دا دعا چې الله په دې مصیبت کې اجر او ثواب راکړي د دې نه بهتر راکړي. ام سلمې رضی الله عنها باندې الله څونه مهربانه د نبي علیه السلام غوندې خاوند چې په جنت کې کومه ښځه د کم خاوند په نکاح کې خاوند د مړ شو داسې په نکاح کې پاتې شي دا په جنت کې هغې خاوند سره مرګ. حضرت سعودي رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین ده د نبي علیه السلام بیبي ده. څه غلطي شوې وه داسې خاص غلطي نه وه خو په هغې نبي علیه السلام خفه او بیا اراده وکړه ام سعودي ته تا د جدا کوم د خپل ذات نه. هغې ورته ویل د الله رسوله ما مه جدا کوه زه بوډا ښځه ما جدا نه کې په دنیا کې هېڅ هم نه غواړم خو دا غواړم چې په آخرت کې او جنت کې خو مې خدای پاک ستا په حرم کې او ستا په نکاح کې داخله کړي. دا مهربان. نو ام سلمې رضی الله تعالی عنها ته الله د ابو سلمه صحابي په ځای نبي کریم صلی الله علیه وسلم. نو د مصیبت په وخت کې صبر یو به صبر کې مصیبت خو د الله طرف نه دی او بل به څه ووایې انا لله و انا الیه راجعون. یا ته که یو سوال د الله نه کې او وی دا د قبول شي اسم اعظم ته مخکې ذکر کوم نو دا الله نوم ته مخکې ذکر کړه او ډېر لوی برکت تیرونو د الله د دې نوم. حدیث پاک کې راځي لا تقوم الساعه حتی لا یقال فی الارض الله الله تر څو چې په مخ د ځمکه د الله نوم اغشتی شي الله الله ویل کېږي پر هغې پورې به قیامت نه راځي. دا به یو کم سل دفتر دا به د ګناه یو دفتر به د نیکو وي چې دا ولو تلي ګناه به درنه شي الله به پې حکم وکړي دی جهنم ته روان کړي جهنم ته برونو دی روان شي. وی چې سمن ځي بوځي نو رب العالمین به اعلان وکړي فرشتو ته دا سړی راوګرځوئ د دې یو وړه غوندې نیکي پاتې د پوټینۍ غوندې هغه نیکي به وله تلو نو په یو رکوټي پوټیني کاغذ باندې به د الله نومي دا به ورکړي چې روره دا وړه نیکي دې پاتې ده ته ورشه چې ستا دا نیکي پاتې ده د تلې د میزان نه د وزن نه چې دا د نیکو کې واچي چې دوباره تولو شي. دی به وایي دا خو پوټۍ نیکي ده الله وایي لا ظلم اليوم نن د ظلم ورځ نه ده که پوټۍ نیکي ده خو ستا پاتې ده دا به دله خامخا تللی کېږي. دا الله نه تغیر نه دی خو دا د خپل نوم قدر او لویي ښیي. رب ما هذه البطاقه پروردګاره دا پوټۍ کاغذ څه شی دی دا کاڼو زما په نیکو کې واچولی شي نو څه پې کېږي. دا یو پوټۍ کاغذ اخوا یو کم سل دفتر او یو دفتر دومره چې ځمکې اسبانونه پې ډکېږي خو الله به وایي چې نه خامخا به تللی کېږي واپس به چې تله د میزان برونو لګېدلي الله بیا په خپله نګراني کوي. حضرت آدم علیه السلام به ولاړي او د کم امت سره چې حساب کېږي د هغه امت پیغمبر به ولاړي. اسرائیل علیه السلام جبریل علیه السلام آدم علیه السلام ټول اولاد د دې به ټولو ته ولاړي. ډېر ګران کار دی الله دې مونږ ته اسانه کړي.
نو چې هغه وله نیکي وله بیا په تله د میزان په نیکو کې واچوي یو کم تل بل خوا کې نیکۍ به یې درنې شي. مخکې پې د دوزخ اواز شوی و، اوس به پې د جنت اواز وشي چې دا پلانکې د جنت ته روان شي. دی به وایي خدایه دا څه شی دی؟ داسې یو رکوټې غوندې کاغذ پوټینې او زما پې د ټولو ګناهونو مقابله وشوه، په ټولو ګناهونو زما دا پوټې کاغذ دروند شو، دا څه شی دی؟ ولذکر الله تعالی ولذکر الله اکبر، د الله د نوم نه لوی څیز بل نشته. دا د الله نوم دی رونو چې ده په اخلاص اغشتلی دی. په اخلاص د الله نوم چې والی په طبراني کې یو حدیث دی چې یو سړی یو ځل ووایي الله. ګوره سړی تکلیف کې راشي نو که ډېر هم د الله نه باغي دی خو چې ده ته تکلیف رسي او دی مسلمان دی به د الله نوم اخلي. یا الله خیر وایي که نه وایي؟ زنانه وایي یا الله خیر، نارینه وایي یا الله خیر، ګاډې لږه مو جنګېږي یا الله خیر، د الله نوم دې واغېسته. نو الله داسې نه دی لکه زما او ستا. ما ته خو چې اواز کړم یې خوښه درځم که نه درځم، اورم ستا آواز او که نه اورم، او چې درشم زه به ستا څوک م. نه د چا نه یریږي او نه د چا نه شرمېږي، نه پې څوک زورور شته، نه څوک منع کوونکي شته د الله د ذات چې یو کار کوي. لا احصي لا مانع لما اعطیت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدیث کې راځي که تا ته یو فایده رسوي څوک یې منع کولی دی چې دا فایده مه رسوه، او که تا نه یو شی اخلي چا کې طاقت نشته چې هغه دا واپس راوړي تر څو چې الله فیصله نه کړي. داسې درونو که نه؟ نو چې الله وایي ولې بنده درې ځله درته وایي نو خو تپوس ته نه کوي چې څه حاجت دی وایه که نه؟ زه دې امداد وکړم. زما ورونو دا د الله د نوم برکت. نو اسیم که څوک د الله نوم اخلي الله 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 رب العالمین پې خوشحالي. او چې دا ذکر څومره څوک کوي د دې الله د نوم په برکتونو کې لیکلي دي چې څومره د الله نوم څوک زیات اخلي د ده په زړه کې به د الله په ذات یقین نور هم زیاتېږي. د دې ورد کوئ ورد الله 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 په تسبو باندې اړوئ لا اله الا الله ګوره د الله نوم پکې راغی. نو چې څومره دا اړئ نو یو فایده خو یې دا ده چې ستا یقین به د الله په ذات زیاتېږي، یقین به دې مضبوطېږي. او دویمه فایده یې دا ده چې د هر قسمه مصیبت تکلیف نه چې درته را روان دی الله به دې رستو ساتي. ته دا مخکې وایه خو چې کوم مصیبت تکلیف دله مقرر دی د هغې نه به دې رب العالمین محفوظ ساتي. دا د الله ذات، د الله د ذات ښکلي نوم اسم اعظم چې کوم الله ځان له کوم نوم یې ښودی دی ښایسته نوم. زه خو دا ویم بعضې خلک پروردګار ټیک ته پالین کې ذات دی، څوک وایي خدا په خپله راغلی دی چا پیدا کړی نه دی، خو په ټولو کې ښایسته نوم هغه دی چې کوم الله ځان دی ښودی دی. نو دې سره خوله بلده کې الله وایه الله، دا نور مو وایه الله وایه، معنا ټیک ته د ټولو خو الله وایه دا هغه نوم دی چې ځان له په خپله مقرر کړی دی. قرآن حکیم کې الله نه وایي چې زما دپاره اسماء حسنا دي کوم چې تاسو لولی نو ولولی، خو په ټولو دپاره اصل د الله ذات دی الله. الله لا اله الا هو الحي القیوم. نو بهر کې دا د الله د نوم برکت او صفت. ووایه ای پیغمبره تاسو چې قل ووایه هو کوم ذات چې تاسو تپوس د هغه متعلق ما نه کوئ هغه الله دی. احد یکتا دی، دوه نه دي یو دی، یو یکتا دی، ذات کې یو دی الله، دوه خدایان نه دي. صفتونه چې د الله کوم دي داسې د بل چا نشته، او چې کوم کار الله کولی چې داسې د چا پلار هم نشي کولی. دا درې خبرې مې درته وکړه. یک تنها دی. بعضې خلک وایي دوه خدایان، څوک یې درې خدایان، څوک یې ګڼ خدایان دي. الله قرآن حکیم کې فرمایي که دوه وي د دوو بادشاهانو اکثر په بادشاه جګړی که نه دا لا یو ملک نه دی بل ملکی، او یو وایي چې دا ملک ما قبضه کړی، بل وایي چې دا ملک ما قبضه کړی، او چې په یو ملک کې دوه بادشاهان. تاسو دا خپل ملک ونه کته. د هندوستان کې مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه لیکلي دي، مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه هم لیکلي دي چې هندوان د 33 کروڑو خدایانو عبادت کوي. د 33 کروڑو خدایانو. موږ د چا عبادت کوو؟ د یو ځان، هغه ذات چې زموږ خالق او مالک چې موږ یې پیدا کړي. کوم کاڼی چې خشتۍ راویلي په جیب کې کېږدي هغې ته سجده کوي، عبادت پرې کوي.
په خپل لاس د کاڼي نه بت جوړ کړي، پوزه وله په خپله جوړه کړي، سترګې وله په خپله جوړې کړي، خوله وله په خپله جوړه کړي. دومره بېوقوف خو تا جوړ کړه، نو تا له به زوی درکوي. هغه له خو سترګې تا جوړې کړې، هغه له خو لاسونه او خپې تا جوړ کړل، نو تا له به مال او دولت او عزت درکوي، بیا هغه ته ټیټېږي او رام رام ورته کوي. خو تا جوړ کړو، یو له ته چې ورکوي خو غورځي. د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې ابراهیم علیه السلام چې کله د بوتانو د مشرکانو سره مقابله وه، د هغوی به دا قاعده وه چې یو کوټه کې به هغه خپل چې کوم غټ عبادت خانه به وه، غټ بوت به پکې ولاړ و، دا واله خدایان به ترې ګیر چاپېره ولاړ و. د دوی به دا قاعده وه چې خوراکونه او میوې به یې راوړې، د هغوی مخکې به یې کېښودې چې برکتي شي. لا بړل خپل میلې ته سیل نه به لاړل، اختر به یې بار منع وکړو، او چې کله سیل نه واپس به رالل نو بیا به یې هغه خپلې میوې او خوراکونه راواخېستل، نورو کې به یې ګډ کړ، کې به ناستل، خوړل به. ابراهیم علیه السلام پرې دشمنان ظالمانو دا څه کوې؟ نو راوخت، ښه دا به زما خدای وي چې پرېوت، وي هغه خدای مې نه دی په کار چې پرېوځي. سپومۍ رڼا ورکوله، تاسو څه خیال دی چې دا به زما خدای وي؟ مړه اوس لږ ساعت پسې ګوره چې رڼا یې ختمه شوې، زما د خدای رڼا نه ختمېږي. ستورو پړقېدل شروع کړل، تاسو څه وایئ چې دا خدایان دي؟ ودرېږئ، د دې پته به مو لګي. چې څه موده تېره شوه، رڼا یې ختمه شوه، وایي زما هغه خدایان نه دي په کار چې هغې رڼا ختمېږي او هغه پرېوځي. زما هغه ذات رب دی، هغه ذات مې الله دی چې هغه یو وخت کې نه پرېوځي، نه رڼا ختمېږي، نه برکت ختمېږي او نه وجود ختمېږي. هغې خو پوه پلار ته به یې نصیحت کو، بوت ته یې پلار جوړو، بوت غټ بوت به یې جوړ کړ، دی به ورسره خوا کې ناست و ابراهیم علیه السلام. د هغه پلار به د بوتانو ډیزاینونه جوړول، غټ غټ مزېدار به یې جوړ کړل، بیا به خلکو د هغې نقشې جوړول، دی به ورسره ناست و، هغه سره به هغه د جوړولو سامان او سټک او هغه چې کوم سولې وي هغه دغه پې تراشي، هغه کاڼې، نو چې هغه به پوزه جوړول، ده به ورته دیکه غلی غوندې ورکړه، نو چې دیکه به یې ورکړه نو لویه ډکره به ترې لاړه. او ما دونه خواري وکړه، تیار مې کړه، یو پوزه یې پاتې وه، نو دې به ترې وتښتېد. پلار یې ویې راشه دا زوی به لږ که دې بوتانو سره چې لږ عادت یې پیدا شي، زړه کې مینه پیدا شي. بچې دا بوت مې جوړ کړ، هغوی دا ورته مونږ بوتان وایي، هغوی ورته خدایان وایي. دا خدای مې جوړ کړ، دا بازار کې خرڅول غواړي. بچې وړې نه چې خرڅ یې کې، ګوره اوس خدای خرڅوي. څه قمقل قوم دی که نه، حیران شي. دا عقل نه خلاص خلک خدای خرڅوي، پیسې پیل او هغه ته بیا سجدې لګوي. قمقل شیطان، هغه عبدالرحمن بابا وایي که نه وي د شیطان بې لارې به په لار نشي رحمان. که هزار نصیحتونه ورته وکړې د خدای بې لارې به په لار نشي رحمانه. نو هغه بوټی چې د بابا راوړه خرڅ به کړم که نه، ښه مزېدار کشته مالوچو کې تو شوی بند په اوږه کې د پلار په مخ کې، خو چې دروازې نه یې بار کړه، جیب نه یې پلی راوایست او خپه کې وله واچو. دې مخکې یو بوت ځان پسې راکاږي بازار کې او اواز عجیبه کوي، ای خلکه هغه شی خرڅوم چې فایده نه رسوي او تاوان رسوي. نو چې جناب دوی میلې ته تلل، وي مونږ سره میلې ته نه دی؟ وایي نه زما طبیعت برابر نه دی، ماله پړتېدلې یم چې تاسو دا بوتان بېغمه کړم، تاسو ما میلې ته بوتئ. دوی لاړل، چې دوی لاړل، دی راغې دروازې جرندې له ټک ورکړه ماته یې که چې ورننوتو بوتان په کوټه کې لګېدلي دي او مشر بوت چې پکې کوم هغه لوی خدای دی د هغوی، اوس هغه هم پکې منځ کې ولاړ دی او بله لوبه به یې کوله، په سر به یې وله شاتو مږل او غوړي، سر باندې به یې دې بوتانو له شاتو او غوړي مږل. نو بیا به ورته بل سړی کېنلو چې مچان ته شړه، دا به موږ سټو د برکت دپاره. عجیبه خدای دی، مچان ته شړه. کوم خدای چې ځان نه مچ نشي چړلی، پرېمو کې مچان نه نوځي نشي چړلی، تا نه به څه مصیبت لري. چې راغی ابراهیم علیه السلام رومبې چې راننوتو، مزېدار خوراکونه اوس پراتلي دي بوتانو ته مخکې، ورته ویې لا تاکلون، خورئ نه، میوه راته پرته ده قسم قسم او ظالمانو بق بق ورته ګورئ، خورئ نه. نو بوتانو ته اوس کوم ځای جواب ورکوي، ما لکم لا تنطقون، خبرې ولې نه کوې؟ زه درته یم خورئ او د خبرې کوې نه لاس بیړه کوې. بس ته برګې ورسره اوچتې کړه، ټس ټوس یې شروع کړل، ټول یې تپوسه ترې کړل، لاسونه او پښې بوتان یې مات کړل او تبر یې راواغېست، د غټ بوت په دا اوږه کې یې ځان هغه ته یې غږ ونه کړ او لا چې دې میلې نه رالل او په هغه عبادت خانه رالل، خو چې ویې کتل بوتان ټول ټپوسه ترې پراته دي، خدایانه لوړې پراته دي، مات ډکرې او غټ بوت ته تبه راوېځه. یقال له ابراهیم، ویری ولې؟ وایي زمونږ خدایانو سره دا کار تا کړی دی،
دا تا مات کړي دي. او ته څه وایي؟ هغه ویلو ټوپک چا سره هغه ډس کوي. تبرګي چا سره دی هغه نه تپوس وکړې. ته بل هغه کاکا په اوږه کې وې ځان دی او ما ته وایي چې تا مات کړي دي. ته بل هغه سره دی هغه نه تپوس وکړه چې دا بچي دي ولې وجرې دي؟ دا خو هغه وجرې ټوپک چا سره یې خو ډز هغه کوي که نه. نو ته بل خو د هغه مشر کاکا په اوږه کې پروت دی. بس هغې خو پوه شو چې ده نه خو موږ نه تپوس کولی شو، نه جواب را کولی شي، نه لاس وزولی شي. نو ورته ابراهیم علیه السلام راوچت شوی د خدای ظالمانو د هغه څیزونو عبادت کوئ چې نه فایده در کولی شي، نه هم د تاوان نه خلاصولی شي، نه ځان بچ کولی شي، نه تا بچ کولی شي، نه لاس خوځولی شي، نه جبه خوځولی شي. دا څه کوئ قمقلو خلکو؟ بجیاره دی چې د ابراهیم علیه السلام خبرې منلې وې نو ورته یې ورله هغه الله د ورنه بچ. نو 33 کروڑه معبودان خدایان دي د هندوانو چې هغې ته عبادت کوي. او ما یو رساله کتلې انسایکلوپیډیا پتله هغې ترجمه هغې کې لیکلي دي چې داسې خدایان او بوتان هم شته دی د دې هندوانو د دې مشرکانو چې منځ کې ډډ کړي نو په دا خوله کې ورته پی ور واچي نو هغه ترې سټي. د سپو م عبادت کوي، د سپو داسې قوم هم شته. د پیشوګانو م عبادت کوي، داسې قوم هم شته. او داسې بدبخت او ظالمان او قمقل خلک هم شته بیا د بیر مافي چې د دې سپو د پیشوګانو د هغه مخصوصو اندامونو عبادتونه هم کوي. امریکا غوندې کار کې په امریکا غوندې ملک کې ما یو ځل یو رساله کتله د شیطان عبادت کوي یو قوم داسې شته. نو شیطان په نه چا لیدلی دی او نه یې څوک لیدی شي. نو شیطان چې عام خلک ذکر کوي که نه نو هغه یو څښا غوندې شکل زړه ته راځي. نو یو خطرناک او هیبتناک او څښا شکل یې جوړ کړی دی. په خپل سوچ پې دا شیطان دی د هغې عبادت کوي. د الله فضل جرونو موږ د چا عبادت کوو؟ د یو الله هغه ذات چې هغه خالق دی، مالک دی د ټولو کائناتو. دا ټول کائنات پیدا کړي دي. نه ولا خوب راځي، نه ولا ستړیوالی راځي، نه ورله بیماري راځي. قرآن حکیم کې الله فرمایي په دې مخ د ځمکه چې څونه پاڼې د اونو نه پرو دي وما تسقط من ورقة الا یعلمها الله ته پته. تا په کور کې یو بوټی کرلی دی، د هغه یو بوټي نه پاڼې پرېوځي، تا ته پته چې دی کې څونه پاڼې دي په خپل لاس دی کرلی دی؟ نه. او په دې مخ د ځمکه چې څومره بوټي دي او په کې څومره پاڼې دي الله ته خبردار. تا یو موټی غنم راواغېستل پټي کې دی نستل، اوس دا خپل غنم چې دی پټي کې وکرل دا تا ته نه دي معلوم چې دا کم ځای دانه پرته ده. او چې څومره غنم، جوار، تخمونه، واړه، غټ، نري، شلشم، اورې او دا نري تخمونه بعضې داسې چې په سترګو هم نه ښکاري، داسې تخمونه چې په سترګو هم نه ښکاري لکه د خریلي تخم. الله قرآن حکیم کې فرمایي ولا حبة فی ظلمات، داسې یو دانه چې د ځمکې په دې تیارو کې دننه پرته ټول الله ته معلوم دي. داسې علم ما سوا د الله نه بل چا شته؟ ستاله کې به یو خبره راشي ته به ترې خبر رب العالمین به خبردار. د الله په شان قدرت او طاقت یو سات سره کې رونیسي غټې غټې بنګلې په ځمکه کې دنډي. عادیان وګوره، سمودیان وګوره، د لوط علیه السلام قوم وګوره، یو سکند سره اسمان ته ورسولو ځمکې ته یې راوبرو. تا په دې خپل وطن کې دغه زلزله ولیدله په کشمیر او په دغه علاقه کې؟ یو سات سره یو زلزله راغله او څومره علاقې او څومره وطنونه یې په ځمکه کې دننه کړل، پته تر ننه پورې نه لګي چې څومره انسانان لاندې لاړل. او په دې خپل کلي کې او په دې علاقو کې دا سیلاب دې ولیده، سهار وختي چې راپاڅېدې اوبه ټول کورونو کې دننه ننوتې وې، څومره کورونه پرې څومره خلک پکې شهیدان شو، مړه شو پکې. یو زلزله راشي، یو افت راشي د اسمان نه، دومره طاقت او قدرت د بل چا شته کوم چې د الله نشته. الله چې کوم اورېدل کوي، هر ځای کې چې څوک څه خبره کوي الله اوري، بل څوک نه اوري. دا د الله په شان لیدل هر ځای نه خبردار، هر څه ورته هر وخت کې ښکاره کېږي. دا چې خشته ښکلې کومه سپومۍ روانه کړې ده داسې کار بل څوک کولی شي؟ نشي کولی. زمونږ څه یو بجلی ده دا پکې لوډ شیډینګ دی، بجلی کله اوبه نشته او کله اوبه ډېرې دي، دا بجلی نن نشته دی او صبر کوه 2 ګنټې به نه یو 3 ګنټې به نه یو. دا زمونږ رڼا ده. پکې یو بجلی شته نو هوا به کوي او چې نشته نه به کوي. او پرج دی نو چې 100,000 او 50,000 روپۍ پرج والي نو زما په خیال چې زیات نه زیات داسې نیم ګز ځای دی یخی. او د الله تعالی پرج دی معمولي غوندې هوا یې پرونه چلوله بیګا بلستن کې څوک نشو ګرمېدی. ستا د 100,000 پرج 3 جامه وره جوړوي او د الله پرجونه ورشه وګوره په دې سوات کې وګوره او په دې مري کې وګوره نو په فوټونو په ګزونو واورې دا غرونو ډک د دې واورو پراته دي. داسې بل څوک کولی شي رومه؟ نشي کولی. لږ سات چې غواړي داسې تو ګرمي در باندې راولي چې دا واورې مو ته بیا نشي ټینګېدی.
الله احد په ذات کې یو دی، دوه یا درې خدایان نه دي. اعددت لعبادي الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نیکانو بندګانو له داسې خوشحالۍ مې ساتلي دي که نه غوږ اورېدل طاقت لرلی شي، نه سترګه او نه په زړه کې تېرېدی شي. داسې خوشحالۍ دي په جنت کې. نو د جنت خوشحالي کې څوک 80,000 کاله محسوس کی او د الله یو سیکنډ دیدار وکړي. یو سیکنډ څه شی دی؟ لکه دا ما ګوته داسې کړه یو سیکنډ. نو په دې یو سیکنډ دیدار د الله کې به دونه خوند وي چې د جنت د 80,000 کالو خوشحالۍ به تېرې شي. الله دونه خشته او دونه ښکلی مخلوق یې خشته او ښکلی پیدا کړی دی. د اسمان ته وګوره، د بندګانو ته وګوره، نو الله به څومره ښکلي. د الله په شان حسن د بل چا نشته، د الله په شان قدرت او طاقت د بل چا نشته، او افعالو کې کارونو کې هم د الله مثل بل څوک نشته. کم کار چې الله کوي داسې بل څوک نشي کولی. دا دومره غټ نور، دا دومره غټه سپومۍ چې روانه کړې ده، دا دومره غټ شنه چې دله رازرغونه کي. نو الله احد څه معنا؟ ذات کې مثل نشته، صفاتو کې مثل نه لري، او په کارونو کې چې الله کوم کارونه کوي د هغې نظیر نشته. الله الصمد، الله بې نیازه دی. بې نیازه څه معنا؟ موږ معنا کوو بې نیازه، دا معنا وپېژنئ ورونو، ښه مانځه کې وایه نو معنا وپېژنئ. الله الصمد بې نیازه څه معنا؟ ټول مخلوق الله ته محتاجه دی، الله چا ته محتاجه نه دی. دا لنډه معنا ده. ته چې وایې الله الصمد څه معنا کوه؟ ټول مخلوق الله ته محتاجه دی. موږ په یو قدم کې الله ته محتاجه یو، که وغواړي یو قدم به وایو، که ونه غواړي نشو اخیستی. غټ کټ سړی وي، په کټ کې به پروت وي، ښه خشته ښکلې خپې به وي، شل دي جي کار نه کوي. ښه مزېدار مضبوط غټ کټ سړی به وي، مالدار به وي، دولتمند به وي، کټ کې به پروت وي. دا ولې؟ فالج والي د لاس یې کار نه کوي، په خپل لاس کې د الله ته محتاجه، په خپه کې الله ته محتاجه. ښه مضبوط غټ سړی به وي او ښه هر څه طاقت باندې برابر، نظر به نه لګي. ولې؟ په سترګو نابینا دی، په سترګو کې الله ته محتاجه شو، په ژبه کې الله ته محتاجه، بعضې ګونګ دی، بعضې چاړه دی، په غوږ کې الله ته محتاجه. ډېر خلک یې اتکانه پیدا کړي چې دا هم درته پته ولګي. دارنګې نور صفتونه په زړه کې، په لاسونو، خپو، سرمن، هر یو په بچو کې ډېر خلک یې بچو پیدا کړي. ډاکټر چې نه جوړ شي څه کوي ورسره؟ لوی ډاکټر به هلته ډاکټرانو ته په تخت پروت حسابت یوځي، په ژوند کې الله ته محتاجه، لیکن رب العالمین هیڅ چا ته محتاجه نه دی. یو کون چې وایي کون مخلوق پیدا کړي، یو کون چې وایي مخلوق پناه کړي. یو کون سره چې موږ اراده ولرو، الله فرمایي انما یقول له کن فیکون. دیم کن بیا پکې بل څه ضرورت نشته. یو سات سره بار څه دړې ولی به قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي که نه، حضرت اسرائیل علیه السلام ته به وایي شپېلۍ ووهه، زه کلنټن یم او زه پلانکې یم او زه ګوربچوف یم او زه فلانکې یم. شته څوک روځي دې میدان ته؟ هېڅ څوک به آواز ونه کړي، نه فرشته او نه انسان. بیا به الله په خپل آواز کوي لله الواحد القهار. بادشاهي ده نن خو د الله ده، کوم الله چې یو دی او ډېر زورور ذات دی. الله الصمد، ټول مخلوق الله ته محتاج دی، الله چا ته محتاج دی. وایي یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو. چې څه تکلیف درته ورسي ما سوا د الله نه بل څوک درنه نشي درکولی. هر فیس کې الله ته ځان محتاج هغه کامیاب دی. بیماری راشي علاج کوه، علاج سنت دی. دم درود استعمالوه دا سنت دی. دعا کوه، الله ته سوال کوه چې الله دا بیماری راوستې تا د ستا رضات نه بل هېڅ څوک نشي درکولی. نیکانو له علماو له زه دعا به درته کوي، نیکانو له علماو له زه دم به راباندې کوي، ډاکټر له زه طبیب له حکیم له علاج به دله کوي. چا ته به ځان محتاجه کوي؟ رب العالمین ته. بې د هغه نه وان یریدک بخیر فلا رد لفضله. او که الله چاته د خیر اراده وکړي دله خیر رسوم، د چا پلار هغه نشي اخوا کولی. لم یلد ولم یولد، لم یلد بچی یې نشته، پلار نه دی د چا. عیسایانو به وي عیسی علیه السلام یې زوی دی، یهودو به وي عزیر علیه السلام یې زوی دی. رب العالمین فرمایي لم یلد، زما بچی نشته، زه په بچو څه کوم؟ بچی خو د هغه چا وي چې دی ورته محتاج دی. دی وایي چې یاره بوډا سمه نو بچی به مې په کار راځي، او زما د مال وارث به چې که زه مړ شم نو خدای مري او نه الله بوډا کېږي. بچي ته حاجت دی. او بچی خو د هغه چا وي
چې ګوره چا بچي د هغه په شانتي لکه د انسان بچی انساني د پیري بچی پیري وي نو که عیاذا بالله د الله بچی به هم خدای وکنه نو خدای خو یو دی موږ مخکې ثابته کړو پلار بچي ته محتاج نو موږ خو به کړو چې الله الصمد الله ورته ته محتاج نه دی بچی وله نشته او بل ځای کې بل صورت کې الله تعالی فرمایي بعض عیسایان دا وي دا عیسی علیه السلام خپل زوی نه و په زویوالی نیولی دی خپل یې نه دی خو پردی بچی په زویوالی نیولی دی بل ځای ولم سبحانه لم یتخذ ولدا پردی بچی هم په زویوالی نه دی نیولی اخو هغه څوک نه چې خپل بچی نه پردي ونیسي چې زما خدمت وکړي نو الله چا خدمت ته ساجد دی ولم یولد د چا نه پیدا هم نه دی پلار هم بله نشته پلار هم بله نشته ولې چې پلار وله وي خو یو زمانه کې به بیا خدای نه وکړ پلار به خدای و عیاذا بالله نه ولا پلار شته نه ولا زوی شته او اخیري فیصله کوي ولم یکن له کفوا احد د الله هیڅ څوک همسر نشته دې نتیجه شو وال خوري ټکول خوري کافر په د پاسه مسلط دی په تکلیف او په مصیبت کې لکه دې زمانه کې وګوره که افغانستان وګوره عراق وګوره پاکستان وګوره کشمیر وګوره دا نور ملکونه وګوره چې دا ولې کافر په لویه غلبه کې سره دی چې د الله دشمن دی او مسلمان د الله عبادت کې بیا په تکلیف کې پروت دی وال ټکول خوري د بدعتۍ ژوند تیری مرګونه دي او جیلونه دي او په تکلیف کې پراته دي دا ولې وی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه چې مې تپوس وکړو نو هغه راته وی چې ما سره هم دا سودا وه نو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو وی نبی علیه السلام مبارک راته وفرمایل چې ابوبکره د دې مسلمانانو په سوره اخلاص قل هو الله احد صورت یقین نشته په دې اعتماد نشته وی چې زه راویښ شم سوچ مې په لکې کو چې زمونږ خو په دې یقین هم شته په ایمان هم شته او اعتماد هم شته لکه دې همدغه معنا ده الله یو دی الله الصمد مخلوق ټول ورته محتاج هغه محتاج نه دی چاته نه ولا بچی شته او نه ولا پلار شته دی ولم یکن له کفوا احد په طاقت کې د الله همسر او مثل برابر هېڅوک نشته دا خو ټول مونږ منو که نه منو چې دا دی ونه منو خو سړی د ایمان نه خلاص شو بیا مونږ خو دا منو په دې اعتماد دی په دې یقین دی او نبی علیه السلام فرمایي چې د مسلمان په دې اعتماد نشته یقین نشته وی چې زړه کې مې سوچ وکړو نو یو خبرې ته ورسېدم یاره واقعي قرآن حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي تخلقوا باخلاق الله ځان کې د الله صفت پیدا کړي د الله خوی ځان کې پیدا کړي د الله خوی څه دی د الله دا خوی دی چې ډوډۍ نه خوري اوبه نه څښي خواهشات نه لري نو دا چې موږ روژه نیسو که نه نو دا هم یو ورځ د سحر د سبا د خطو نه تر د نور پرېوتو پورې هر انسان کوشش کوي چې د الله دا صفت مې ځان کې لږ غوندې پیدا کړي زه به هم نن ورځ ډوډۍ نه خورم زما رب نه خوري زه به هم نن اوبه نه څښم زه به هم نن د خواهشاتو نه ځان ساتم لږ غوندې وخت خو به د الله خوی ځان کې پیدا کړم د الله صفت پیدا کړم دا مې وس دی زیات نه شم کولی اوس به قل له الله احد صورت کې چې د الله تعالی کوم خوی او صفت شته مسلمان کې دا نشته ولې الله احد الله یو دی مسلمانانو کې یووالی نشته نن که د ټولې دنیا مسلمانانو کې وحدت او یووالی پیدا شو او دا ټول یو شو که عرب دی که عجم دی امریکا خو څه کوي چې زر امریکې به هم ورته تونه ویلی شي داسې ده که نه ده خو چې په چا شروع کړي بل د امریکې مرسته شروع کړي هلته بل رانیسي دا نور بیا د امریکې ملګري دي هلته بل رانیسي دا نور بیا د امریکې ملګري دي که دا ټول کافر نن یو شو ته مخکې په افغانستان راته او دا ټول ورته یو وي په عراق راته او دا ټول ورته یو وي او دارنګې دغه لږ غوندې یهود په اسرائیل ونښتي دي که دا ټول مسلمانان ورته یو شي هسې تاسو خپل زړه کې سوچ وکئ که دا ټول مسلمانان یو شي کافر به څه قسمه مسلمان ته ضرر او تکلیف ورسولی شي نشته کنه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا د الله په قرآن یو شی پکار چې ټولو سره بیداري دا صفت نن په مسلمان کې نشته ځکه والټه ټول خوري نمبر 1 الله الصمد صمدیت پکې نشته صمدیت څه دی چې دا ټوله دنیا نن الله ته ټول دنیا محتاجه الله چا ته محتاج نه دی مسلمان دا صفت ځان کې پیدا کړي چې ما ته به ټوله دنیا محتاج زه به چا ته محتاج نه دا شته نشته نن خو مسلمان کافر ته محتاج دی ته یک د کافر نه لې جنګ هم هغه سره کوې دا عقل دی جل د کافر نه اخلې جنګ هم هغه سره کوې
تو په د کافر نه اخلې هم د هغه دپاره چې تا سره په جنګ کو. عجیبه خبره ده. قمقل قوم نه د خپل ټینک جوړ کو، نه د خپل جز جوړ کو، نه د خپل څه بل څه جوړ کړل، او چې کوم شی جنګي سامان دی د کافرو نه اخلي او بیا وایي جنګ به هم پې تا سره کوم. نو چې کوم کافر نه ته جنګي سامان اخلي او نیت دی چې هغه سره په جنګ کومه، ښه شی به درکړي که خراب به درکړي. پرزې به ټولې هغه سره وي، لکه یو څو لجدونه یې درله درکړل، پرزې ټولې امریکې سره پرتې دي. خو چې کم لږ زور شي بیا پرزه نه هلته کې میدان کې ولاړې دي، د الوتو چل هم نه ورځي. دا زمونږ مسلمان دی. امریکا نن په دنیا وایي لوبې کوي، ټکنالوژي ده ورسره، طاقت دی ورسره، طاقت. مسلمان سره څه طاقت کردار رستو کړی دی. تا سره چوکه ده او هغه سره میزایل دی او یو شی جوړ کړی دی، صاحب ایټم بم دی او که څه مصیبت دی. اوس د هغې حفاظت کوي، دا رانه څوک یو نشي. وسله دې لپاره چې بس ته حفاظت کوي، موږ د خپلې وسلې حفاظت کوو. امریکا وایي دا خطرې ته روان دی، وایي نه 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 موږ نه څوک نشي وړی، نه نه دا بنیاد پرستو له روان دی ښه ایټم بم او دا هتیار، نه نه وایي دا زموږ په مضبوطو لاسو کې دی، موږ نه څوک وړی نشي. موږ د دې مضبوط حفاظت کوو. هلکه د وسلې به ته حفاظت کوې که ستا به کوي. تا ته نن امریکا وایي چې ایټم بم دی او دا دې خطره ده، وایي خوار شي ته خوله دې کولاو که چې برابر دی کوم دې بیا غږ وکړي. زما رونو او چې خوله خوځوي که نه خفه کېږې ما. څه وایي مړه وایي خلک کم ځای ته ورسېدل، خلک سپومې ته ورسېدل او مولیان کم خوا ورسېدل. مولیان وایي خلک 1400 کال وروسته بوځي او خلک سپومې ته ورسېدل. نو مال حاجي صاحب کله خندا راځي، ویم کم سپومې ته او پاکستاني قوم خطل، کم ساینسدان سپومې ته روان شوی دی او حافظ بشیر ورمنډه کړي د لکۍ لمن نه یې نیولې ته مخې جه. موږ څوک را نیولې دی؟ یا ټوپک دی یا د هغې ګولۍ ده. یو غشي چې چا جوړ کړ 3 کسه په جنت ته ځي. یو هغه انسان چې څوک یې جوړ کړي په دې نیت چې دشمن به سره پرې مقابله کوم. یو هغه انسان چې څوک یې بل له ورکړي د جنګ میدان ته یوسي او بل هغه انسان چې څوک یې په دشمن فایر کړي. تا له د خدای رسول او خدای پاک رب العالمین په خپله ترغیب درکوي چې جوړ کا وسله، جوړه کا ځان د دشمن نه وروسته مه پاتې کوه. خو کم قوم چې د ګندلو ستن نشي جوړولی چین نه راغواړي، کم قوم بکسوه په خپله نشي جوړولی چین نه راغواړي، هغه قوم جز جوړولی شي، اتنګ جوړولی شي. تیره نه په ملا ور پورې مولیان مونږ وروسته بوځي. مونږ خو تا ته وروسته نه یې بوتلي، مونږ خو تا ته وایي مخکې ځه، شاته مه ګوره تکړه شه. مونږ وروسته بوځو خلک خو په څه کې رونو. بلکل بېشک یو ټکی وایم 1400 کاله وروسته مونږ دا قوم بوځو، خو په ټکنالوژي کې او په وسله کې نه، په اخلاق او په عقیده کې. مونږ وایي 1400 کاله وروسته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم عقیده وه او کوم خوی اخلاق او ځان کې پیدا کړه. تګي به نه کې، دوکه به نه کې، دروغ به نه کې، مسلمان سره ظلم به نه کې، زیاتې به نه کې، مسلمان ته سپک به نه ګورې، بېعزتي به نه کې، د مسلمان د مال د وینې د عزت خیال به ساتئ. دا 1400 کاله وروسته د نبي علیه السلام خوی دی، هغې له دې بوځم، خوی له دې وروسته بوځم، عقیدې له دې وروسته بوځم، عمل له دې وروسته بوځم. طاقت نه، طاقت خو چې څومره مخکې کېدی شي نو تکړه شه. په خپله د کار نه نو بولا بدنه خلک کم خوا لاړل او مریان کم خوا لاړل. یو ما ته وایي تاسو مدرسو کې لګیا یې سبقونه وایې او خلک کم خوا لاړل. نو مې دې نور لم ته پرېښې ته تکړه شه که ته مدرسه کې سبق مه وایې که ته ولې دلته الله ولغی کې زه ته چې بېتمبک جوړ کړه که وایي نه تاسو نه موږ له څه غواړې؟ دا موږ له شل دی قرآن ته پرېږده، موږ له شل دی حدیثو ته پرېږده. ټول کلي کې چې راغونډ کړي 15 طالبان ني، 15 دین زده کړي نو موږ ته ولې سترګې خړې نیولې دي؟ پرې چې موږ د عقیدې، د عمل او د اخلاق او د دین سنبال کړو او دا 15 سل تاسو ایټم بم جوړ کړئ که نه چې سخته در باندې راغله نو چین او روس او امریکې له منډه نه وي، خپل طاقت به دې برابر وي، خپله ټکنالوژي به دې برابر وي. امداد له به مکې مکرمې او مدینې منورې ته منډه وی. لم یلد ولم یولد، دا صفت به ځان کې پیدا کړي. د الله نه زوی شته نه پلار شته، ته به ځان کې دا صفت پیدا کړې چې د الله دپاره بېګا نه زوی پېژنې نه پلار پېژنې. د جنگ بدر په مقام کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دشمنانو مسلمان کې ولاړ دی، نبی اسلام خوا کې ولاړ دی او زوی کافرو کې. نو مبارزه به کېده، یو به راووت وي مقابلې له روځې، بل به له وروت نو لاول به پهلواني و بیا به عام جم شروع شو. زوی راووت او اواز یې وکړه هل من مبارز
شته چې څوک زما مقابلې له راوځي؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پوه شو. هلکه وایي دا اواز د چا دی؟ دا د چا اواز دی؟ د عبدالرحمن خو نه دی زما د زوی. وی دی که نه بس تورې له کړنګ ورکړه او په منډه وروته. وی بل څوک به نه وردی، زه ورغلم. وی درلم بچې. نبي علیه السلام نه موټه کلکونې وه. وی ته به نه وروځي، بل څوک دی به بیا دلته وروځي. د الله دپاره بیا دا نه کېده د ما زوی دی. عبدالله ابن ابی دی په یو جنګ کې د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي وکړه، منافق دی. زوی یې مسلمان دی سوچا، د زوی نوم یم عبدالله دی. راغی نبي علیه السلام نه د الله رسوله زما پلار ګستاخي کړې ده په یو جنګ کې ستا، او زه خبر شوی یم چې تا زما د پلار د مرګ حکم کړی دی، نو که زما د پلار د مرګ حکم دې کړي په بل چا به یې نه وجنې. ما ته حکم وکړه چې زه لاړ شم او د خپل پلار اوس حلال کړم او سر یې ستا د خپله راوړم. نبي علیه السلام مبارک وی نه بچې ما خو ستا د پلار د مرګ حکم نه دی کړی. سره د هغې نه پلار یې را روان دی، دی وله مخې له ورغې په اس باندې سورو اس یې کلک ونیو، پلار د یوه بابا را کوز شو. او دونه تاریخ لیکي چې د ده د پلار او د زوی په منځ کې دونه محبت او مینه وه چې دا په دغه زمانه کې د بل چا نه وه. نو چې څنګه یې پلار را کوز که دې مری نه یې کلک ونیو، تو یې ورپسې راوویسته. پلار دوی بچې عبدالله ته وی او وی زما ستا مینه وي بابا، مینه زما ستا په خپل ځای. وی مری نه دې ونیولم وجنې مې. وی تا د نبي علیه السلام په حق کې ګستاخي کړې، تا هغه ته ذلیله ویلي دي، ذلیله، او ځان ته دې عزتمن ویلی دی. قسم مې دې په ذات تعالی که دې پرېږدم، اوس دې پرې توره الالوم. سره دې ده چې نبي علیه السلام منع کړی یم چې نه به یې وجنې، خو پرېږدم دې نه. په یو شرط دې پرېږدم چې ځان ته ذلیله ووایې او نبي علیه السلام ته عزتمند ووایې. پلار یې وایي زه ذلیله یم او رسول الله صلی عزتمند دی. وی بیا ووایه، وی ښځه ذلیله یم هغه عزتمند دی. وی بیا ووایه، وی زه ذلیله هغه عزتمند یم. وی زه په مخه دی ښه. ځان کې به دا پیدا شي د خدای نه پلار او نه زوی شته، ته به هم د الله دپاره پلار او زوی بیا حایل نه ګڼئ، بیا پلار او زوی غورځئ. د بدر قیدیان چې ونیول حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مشوره کېدله، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پاڅېده، وی صاحب زما خو یو رای ده نو. وی عمر څه وی؟ رسول الله صلی مسکې شو، وی خندل، ځکه د فیصله خو به سخته وه. وی زه یم چې دا قیدیان ټول وجنو، خو داسې به یې نه وجنو، زما پکې ماما دی، زه خپل ماما وجنم. نو لم یلد ولم یولد، د الله زوی پلار نشته، ته به هم ځان کې دا صفت پیدا کړې چې کله هم د الله د دین دپاره مقابله راشي بیا زوی پلار هر څه به غورځي. نن موږ څه کوو؟ نن موږ د دوست دپاره آخرت ځان له بربادوو. هغه روان دی ډز لذي مسلمان اولي، زه ورسره ټوپک اخلم چې ځم در سره ځم. کوي خلک که نه کوي؟ آخرت هغه دپاره تا د ذات تباه کړ. حالانکه نبي علیه السلام فرمایي چې چا د بل مسلمان په مرګ کې یو ټکې و یو ټکې معمولی غوندې یو ټکې استعمال که د بل مسلمان په مرګ کې، نو د قیامت په ورځ به د دې انسان په تندي لیکلي آیس من رحمت الله، د انسان د الله د رحمت نه ناامید او مایوس دی. او ته ټوپک راځه عادت د جوړې که زه ورسره ځم، پلار به نه پېژنې، روی به نه پېژنې، او ته د دوست او د یار دپاره هغه ته ځان ښه کوې، ټوپک ورسره راځي. دا کومه مسلماني ده؟ دا کوم دین دی؟ دا کوم ایمان دی؟ دا کوم دور ته دا خلک پاتې شو؟ دا د الله د رحمت امید موږ د کوم ځای نه لرو؟ د الله د قهر او غضب له موږ دعوت ولې ورکوو؟ ولم یکن له کفوا احد. مسلمان به ځان کې داسې طاقت پیدا کوي چې په مخ د ځمکه دي مثل بني. هسې که په دې قول هو الله احد صورت باندې زموږ عمل د هغې د مارونو مسلمان طاقت را کوټې مسلمان قوم پوټینې غوندې قوم، خدای ګواه دی که دا ټوله دنیا دا خپه هم د ځمکې نه اوچته کړي. نشته هسې په څوک لګیا یو، بې ځایه لګیا یو. نن په الله پورې یقین شته، پوټې غوندې تکلیف راشي خپل قوم کې او په خپل دغه کې خلکو پسې منډې وو، سوال د خلکو نه کو، پیسه راکا او دولت راکا او نه ورته کېږي، لوی الله هم پرېښی دی، جومات هم پرېښی دی، د خدای کور هم پرېښی دی. مولا زمونږ نه خلاص نه دی، طالب زمونږ نه خلاص نه دی، تبلیغ والا زمونږ نه خلاص نه دی، بزرګان اولیاء نیکان صالحین زمونږ نه خلاص نه دی، ګیرو والا پسې مونږ خبرې کوو، مشر پسې مونږ خبرې کوو، ګاونډي زمونږ په اور کې ولاړ دی. نه آخر دا مسلماني کم ځای ده او دا به د کم ځای نه غواړو او د الله سره به مخامخ کېږو، جواب به ورله څه ورکوو؟ په لارو کوڅو کې مونږ غیبت کوو، په دکان کې مونږ غیبت کوو، ټګي مسلمان کوي، دوکه مسلمان کوي، ګډون مسلمان کوي، پیو کې اوبه دی اچوي، مساله غلطه دی خرڅوي، پردی شوتل دی ریبي، پردی لوګان دی تختی، پردی اوبه دی غلا کوي. دا خو د امریکې او د روس ته څوک نه راځي. زمارونو الله دې مونږ کې صحیح مسلماني پیدا کړي، کوم چې لاول ما کې ورپسې تا
ټول صحیح مسلمانی. خله دې صورت سره کوټې فضیلت ته رخیم. یو صحابي چې به کله مونځ کو او بل صورت به وی نو قل هو الله احد دی ورسره ملګری کړ. نبی علیه السلام دی راوسته وی دې خو همدغه قل هو الله احد په هر رکعت کې لولي او که بل صورت هم دا ورسره ملګري کړي. ورته ویې لکه دا ولې کې؟ وی زما ورسره مینه ده، محبت مې ورسره دې صورت سره لکه الله صفت دی پکې. نبی علیه السلام وفرمیل ان حبک ایاها ادخلک الجنه، د دې صورت دا مینه به جنت ته رسوي. بل یو صحابي دی هغه دا صورت اخلاص لوسته، نبی علیه السلام په لاره تېرېده ووېرېده وی وجبت. صحابه ورته وی ما وجبت د الله رسوله تا وجبت لفظ وجبت معنا دله دا شی واجب شو. څه وله واجب شو؟ وی جنت. او یو بل حدیث کې راځي چې څوک 3 ځله دا صورت ووایي قل هو الله احد 3 کرته الله به د پوره قرآن شریف د ختم ثواب ورکوي. 3 کرته خو یې ویلی شي. او چې لږ کرته یې څوک اولولي لږ کرته رب العالمین به جنت کې ورته یو عالیشان محل جوړ کړي. حضرت عمر فاروق وایي د الله رسوله اوس خو موږ ځان له به ډېر زیات محلونه جوړ کړو، ډېر زیاته. وی ته دومره نشي جوړولی لکه څونه چې الله جوړولی شي. او چې سهار وختي لږ کرته سورې اخلاص څوک وړوړي سهار وختي د مانځه نه پس الله به په دغه ورځې د ګناه نه ساتي او د نیکو توفیق به ورکوي. او چې کم انسان 100 کرته د وړوړي 100 کرته سورې اخلاص د 50 کالو ګناهونه به ورته رب العالمین معاف کړي. یو صحابي سوال کو اللهم اشهد بانك الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دا صورت مخکې وې دعا وروستو کوي. نبی علیه السلام وفرمایل وی د الله اسم اعظم دې واغېسته څه دعا چې ورپسې کوې کوه قبلیږي به. نو تلاوت د ډېر زیات کوې ها، په معنا به هم انشاءالله پوه شوې، په مقصد به هم پوه شوې او تلاوت هم ډېر زیات کوې. ډېر خلک چې هغې له نور صورتونه نه ورځي، ډېر خلک چې هغې له نور اذکار نه ورځي، دا صورت په هر چاته یاد دی. فضول خبرو نه جوړېږي څه. ټوله ورځ مونږ غیبت په دکان کې په لارو کې په کوڅو کې خوله ځان له ستړې کړه، بس د ژوند پته نه لګي الله یاد کړئ. دا صورت وایه زیاتې وایه، فایده پکې ستاسو ده. نو رب العالمین دې مونږ له دواړو جهانو خیر را نصیب